د خیبر پختونخوا حکومت تعلیم په مد کې د اصلاحاتو عمل روان دی. وزیر اعلی صلاحکار شکیل خان بټخیله کې د میډل سکول پرانسته کړه ویلي دي چې ترقي په ودانۍ جوړولو نه بلکې تعلیم باندې راځي. تفصیل لپاره ګورو د عمران دریاب ته رپورټ. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیم په مد کې د اصلاحاتو لړۍ روانه ده. معیاري تعلیم او د کور په درشل ماشومانو ته اسانتیاګانې ورکول یو لوی قدم دی. کچري هم دارنګه په تعلیم توجه ورکړي شي نو پختونخوا به هم د ترقۍ او خوشحالۍ په لار روانه شي. د ملکند مرکزي ښار بټخیلي په اختر غونډۍ سیمه کې د میډل سکول د نوي بلډینګ پرانیسته وشوه. د وزیر اعلی صلاحکار شکیل خان او ایمنې جنید اکبر پیته کټ کړل او په باقاعده توګه د نوي سکول پرانیسته وکړل. د سکول بلډینګ په جوړښت کې 1 کروڑ او 140 لک روپۍ خرچ راغلي کوم چې په 2 چته ودانۍ مشتمل دی. په دې لړ کې وخوندوره دستوره وشوه چې پکې د محکمه تعلیم افسرانو او د سیمې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د وزیر اعلی صلاحکار شکیل خان او ایمنې جنید اکبر خپل ویناګانو کې ویل چې ترقی په لارو کوڅو او د بلډینګونو په جوړولو نه بلکې په تعلیم سره راځي. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم په بجټ کې 8 او 10 ارب روپۍ اضافه کړي د کوم مقصد چې معیاري تعلیم ورکول دي. ویناوالو زیاته کړه چې د تعلیم په مد کې کوم اصلاحات وشول دا د روښانه سباوون ضمانت دی او د دې ثمرات به مخې ته راځي. ټولې په فیصلو شوه ځکه چې د دې نه مخکې چې کوم واړو هغه به ځینې سکولونو ته تلا او د ځینې به سکولونه لري نو کافي مشکلات به د دې سره د وړو ډېرې غټې مسلې حل شوې. د غریب بچي ته هم هغه کمپیوټر هغه سیستم هغه د نوې ټکنالوژي او هغه نوې تعلیم چې کم چې هغه په ماضي کې ته نه خبر او هغه ته هغه سہولتونه ملاو دي کم چې د مالدار بچو نو دا زمونږ هغه منشور او زنګ هغه واده چې کم مونږ پوره کېدو ته روان نو. صوبایي حکومت د خپل وعدو مطابق تحریک انصاف د منشور مطابق چې زمونږ خپل پریورټیز ځان ته ټاکلي چې هغه کې سره فهرست چې هغه ایجوکیشن او ما ترن په دې خبره باندې ډېر زیات فخر دی چې زمونږ نه مخکې 2013 کې چې کله مونږ دلته تحریک انصاف حکومت جوړېدو هغه وخت کې ایلیمنټري ایجوکیشن بجټ چې و دا 61 بلین او نن الحمدلله هغه 138 بلین دی چې 77 ارب روپې په هغې کې انکریز شوی دی. کچري د تعلیم اصلاحاتو پالیسي جاري وساتل شي نو د پښتونخوا ځوانان په یو میدان کې هم د چانه کم نه دي. عمران دریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.